نیمه کې ستاسو وړاندې د ګناه چې دا د انسان نه کله کله د نفس او د شیطان د وجې نه کېږي د هغې یو څو دنیاوي نقصانات هغه ذکر کېږي. یعنې یو انسان چې ګناه کوي دنیا کې به دته څومره نقصانات هغه ملاوېږي. دا دې لپاره ذکر کېږي چې کله یو انسان د ګناه د نقصاناتو نه خبر شي نو دی به د ګناه نه هغه محفوظ شي. والله تبارک وتعالی قرآن مجید کې دغه مذکور فرمایي. الله تعالی فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر په وچه او په لمده باندې دا څومره فساد څومره خرابۍ په دنیا کې پیدا شوی دی بما کسبت ایدی الناس. الله وایي دا د خلکو د لاسونو د وجې نه یعنې د ګناه د وجې نه. او بیا الله تعالی فرمایي ليذيقهم بعض الذي عملوا. دی دنیا کې چې دا انسان دا ګناه کوي نو الله وایي دنیا کې ورته بعضې سزاګانې هغه میلاو شي، بعضې نقصانات ورته میلاو شي. او دا نقصان الله تعالی دې لپاره انسان ته نه ورکوي چې د الله د انسان سره دښمني شو. نه، الله تعالی د دې دنیاوي نقصان د ګناه د وجې نه انسان ته میلاوېږي، د هغې وجه او سبب ذکر کوي چې لعلهم یرجعون. الله وایي دا دنیا کې د انسان ته نقصان تکلیف ځکه رسومه چې دی د دې ګناه نه واوړي، د ګناه نه منع شي. گویا دې دنیا کې چې یو انسان ته د الله د وجې نه د الله د طرف نه د ګناه په وجه باندې څه نقصان میلاو شي، دا هم د الله تعالی رحمت دی. چې الله تعالی وایي دی د دې ګناه نه واوړي نو بیا به دته چې کوم دی نو دغه سزاګانې نه میلاوېږي او د الله تعالی رحمتونه هغه ورسره شاملې کړای شي. د دنیا نقصانات هم د ګناه هغه ډېر دي او د آخرت نقصانات هم ډېر دي. نن به یو څو دنیاوي نقصانات هغه د ګناه ذکر کړو چې کله زموږ نه ګناهونه کېږي الله تعالی دنیا کې موږ ته کم کم نقصانات رارسوي. نمبر 1 نقصان هغه دا دی چې د الله تعالی په نسبت باندې د دې انسان قدر ختم شي، د الله په دربار کې دا بې قدره شي، بې عزته شي، ذلت والا شي. ځکه چې د ګناه په وخت کې د دې انسان د دې زړه نه د الله تعالی بوی راوځي. ځکه به دا ګناه بولې او الله یې بوی ګڼلی بیا به دا ګناه دننه کېده. د به دا وایي چې یاره الله تعالی لوی ذات دی او په ما قادر دی، ما دې ټایم هغه چې کوم دی نو رانیوی شي، سزا راته راټولې شي. خو دا ټولې خبرې د ده نه هېرې شوې. د الله تعالی عظمت، لویي، قدرت هغه د زړه نه ووتو. نو چې کله د الله تعالی عظمت، د الله تعالی قدرت، د الله تعالی محبت د انسان د زړه نه ووځي نو بیا الله تبارک وتعالی دا انسان ذلیله کوي نو ځکه دی بې قدره شي. د الله تعالی په دربار کې دی بې قدره شي، د خلقو په نظر کې دا بې قدره او بې عزته شي. حدیث مبارک کې راغلی دی، بخاري شریف او مسلم شریف دواړو کې دا حدیث مبارک موجود دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان نیک اعمال کوي نو د دې نیکو اعمالو د وجې نه د الله تعالی دی محبوب جوړ شي. بیا الله جبرئیل علیه السلام ته وایي چې ورشه او په اسمانونو کې اعلان وکړه، د اسمانونو خلک دې د سره محبت شروع کړي، فرشتې دې سره محبت شروع کړي. بیا د فرشتې د اسمانونو خلک ټول د انسان سره محبت کوي. بیا الله جبرئیل علیه السلام ته ورشه او ځمکه کې پرې اعلان وکړه چې د ځمکې خلک د سره محبت شروع کړي، ټول خلک د انسانان د سره محبت کوي. تاسو وګورئ د نیکانو خلکو سره د خلکو هسې محبت کوي. کم یو کس هغه نیک شي د خلکو باقاعده د هغه سره یو محبت پیدا شي او عقیدت ورسره پیدا شي. خلک ډېر سازشونه او خبرې هغه پسې کوي، لیکن د اکثرو خلکو ورسره الله تعالی محبت شروع کړي. دا د الله تعالی طرف نه اعلان دی. او کله چې انسان ګناهونه کوي په ګناهونو کې بالکل ځان هغه لت بد دي
یا الله تعالی جبريل علیہ السلام ته وی ورشه اعلان وکړ چې د اسمانونو خلق دې سره او وس او کینه شروع فرشتي ور سره په دې کینه شروع یا الله وی زمکه ته ورشه او بس مکه کې دا اعلان وکړ چې د زمکه مخلوق دې د انسان سره او وس او کینه شروع یا د زمکه مخلوق هم د انسان سره او وس او کینه راځي کوي شروع د دې وجه نه کوم انسان چې ګناهګار وي عموما بد کردار وي بد اخلاق وي او ګناهونو کې لطفت وي نو خلک سره بیا محبت نه کوي الله سره محبت نه کوي جبريل علیہ السلام سره محبت نه کوي فرشتي سره هغه کوم ځای محبت نه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنہ ته خط لیکلو چې کوم کس الله تعالی فرمان بردار شي نیک عمل شي ګناهونه پرېږدي نو کم کسان چې د دشمنان وي هغه به دوستان شي او کم کس چې د الله نه فرمان شي دوستان به دشمنان شي دا عائشہ رضی الله عنها چې کم کس د الله تعالی نه فرمان شو او د الله مخالفت کوي د دوستان هغه د دشمنان شي د مخالفت هغه شروع دا باقاعده یو اثر دی چې هغه کار کوي مجاهد ابن عوص رحمت الله علیه ایو ډیر به بزرګ دی هغه وایي معنا چې کلم یو ګناه وشي ما ته باقاعده پته لګي یا تاسو کو چې تاسو ته پته څنګه لګي وایي زما په ما تحت باندې د هغه اثر وي زما عمل بیا د خبره نه زما کور والا زما خبره بیا زما نه مانی زما قسم بیا زما مخالفت شروع کیږي یو په موږ باندې په پروانه باقاعده د ګناه اثر الله تعالی په دنیا کې اوتاق کار کوي چې دې د الله تعالی په نظر کې ذلیل او سپک شو د مخلوق په نظر کې به هم ذلیل او سپک کوم کدا واړو چې د الله په نظر کې عزت ورشو دنیا په نظر کې عزت ورشو الله تعالی او د خلقو په ټولو دربارونو کې مقبول شو او دنیا او آخرت کې موږ خوشاله شروع شي عزتونه مشهور شو هغه د بارا د مسعود چې ګناه یو انسان چې ګناه کوي بیا چې کوم دی نو دی دا نه وایي چې رحمت دې عزت ملاو شي او ماته دې کوم دی عظمت ملاو شي د خلکو په نظر کې دې وجود شي دا د ګناه دنیاوي اولنې نقصان دیم نقصان دا دی چې د دنیا کې د څومره فسادونه پیدا کیږي دا ټول د ګناه د وجه نه قرآن مجید کې الله تعالی وایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس مکه واسمان کې وجه الله کې کوم دی کې دا فساد دی دا ټول فساد د دې وجه نه پیدا دي چې انسان ګناهونه کوي روح المعانی کې علامه علوسی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د ګناه د وجه نه رسمګه کې قحط راځي قحط ګرانی په کې هغه کوم ځای راځي شي هغه شانتي مرزونه په کې راځي شي بیماریاں ورونه لګي دي سیلابونه راځي دا څومره راځي سبا موږ اسباب لټول کنه دا بدلی وجه نه دا بدلی وجه نه دا ګناه د وجه نه څومره بیماری چې پیدا کی دا د ګناهونو د وجه نه پیدا کی څومره کرانی چې راځي دا د ګناهونو د وجه نه راځي انا کوبل چې په لګیا دي پلان کې داسې او پلان کې داسې او پلان کې داسې او پلان کې حکومت راغله حالات صحیح شي د پلان کې حکومت راځي حالات صحیح شي د هیڅ حکومت سره حالات صحیح کېدل تر څو پورې چې خپل ځان باندې خپل حکومت ته وسیږي بل ځان باندې پنځه شپږ فوټه وجود باندې خپل حکومت هغه صحیح کا د الله تعالی حکومت په نافذ کانا فرمانه پرېږه یو ګوره چې ستاسو په ژوند کې خوشحالي راځي او قدر راځي مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي و یو انسان هغه تداوی چې د ګناهونو کومه چې دنیا راته جنت شي ودی کی ګناهونه دا دنیا ورته جهنم نشو وای ما ته صدا راکړي یو انسان چې ګناه کوي د لپاره چې د دنیا راته جنت دی او مزید او جنت یعنی هغه سوې ودی کی ګناهونه دی وکي دا دنیا ورته جهنم نشو ما ته صدا راکړي او یو انسان کوي دا دنیا راته جنت شي دې لپاره صدا دې بل الله نه فرمایي یا به ټولې دنیا لپاره د دنیا چې کوم دی جهنم وي او د دې لپاره الله تعالی د دنیا کې کوم دی نو جنت وګرځي د سکون او د اطمینان والا ژوند وته الله تعالی هغه نصیب یا شانتي دې نقصان د ګناه هغه دی چې د انسان د ژوند د اطمینان ختم شي سړی کوم انسان چې ګناهونه کوي د ژوند د اطمینان ختم شي سړی نن سبا د دنیا خلک
مونږ را روان دي د علماو صلحاو روان دي او سوی و تړه می تنگ دي په ذهن می ټینشن دي په ذهن کې به قرار دي په لکه می چې کوم ځای نو باقاعده دادي او دادي او دادي دی وسفر راته وایي دې تعویذ راته وکا دې علاج راته وکا دې تعویذ او دې علاج دې وسفا هغه څه شي دې ګناه کوي الله قرآن مجید کې وایي دا زما فیصله نه ده دا دې عالم فیصله نه ده دې مفتی فیصله نه ده الله قرآن مجید کې وایي من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا الله تعالی علی ویل څوک چې د قرآن نه مخ واړي الله یې ډبه وته تنګ ذهن به پریشان کړي ټینشن به سیواش قرآن نه ذهن زړه غاړه د قرآن نه سترګې غاړه د ایمان سره قرآن مجید موږ ته وایي چې ګناه مکو د قرآن مجید ټول وینا څه شي دوه خبرې د قرآن مجید خلاصه ده قرآن مجید وایي چې څه وې وکي هغه سوي مکوا قرآن مجید څه وایي عبادت شروع کا حرام مفرا رشوت مفرا ګناه مکوا ده مستدی سویل او چې قرآن مجید څه وایي مکوا زنا مکوا سوري مکوا سو مکوا دا مکوا حدیث دونه من عارض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا بلدي الله تعالى فرمائے كلا بل قرآن على قلوب سوچ گناہوں کے اللہ وہی بدے ربانی زنگ ربانی زنگ حدیث مبارک کے راغلی کله چې انسان یو گناہ کی داغه بدے ربانی اور راکې تو به وې ستاره اور راکې کوي نوې ست بیا بلټا کې ولګي بیا بلټا کې ولګي بیا بلټا کې ولګي وهاګدا دا سړی تک تور شي نو زړه تور شي هغه خپاني کله وایي دا زړه چې تور شي خپاني اوړه چې کوم دی نو باقاعده اوس په ځان باندې والي شوی دی دا به خپاني اوس په دې ځان ولګي اوس کله بعد ختم شي هغه شاید دا لږ چې کوم دی دا ختم شي پریشانی شي ټینشن شي زړه خپوي او چې کوم دی نو خوشحالي ورته نه ملوي او بل نقصان د ګناه دی چې دې ګناه سره سره عبادت هم کوي هغه عبادت نور دی هغه عبادت سره وته اطمینان او خوشحالي نه ملوي نو ډیر ورګری وي هم کا عبادت هم کوو منځ هم کوو تلاوت هم کوو بیا هم مرته اطمینان او خوشحالي نه ملوي هغه وجه ده چې ګناه ورسره ګناه انسان پریږدي حتی الوسع ګناه مکمل پریږدي توبه به د ګناه نه وباسي بیا دې ګناه شو بیا به توبه وباسي بیا دې ګناه شو بیا به توبه وباسي دا توبه باندې پریږدي الله تعالی سے رحمت الله علیه فرمایي د توبې مثال دا څه دی لکه انسان چې 10 مات شي بیا 10 مات شي بیا دې باندې توبه باندې پریږدي ګناه د بخښ کې چې بس ګناه به ختمو باندې دې نه مباسمه د عمل نه مباسمه او توبه به بار کې الله تعالی به ورسره توفیق د عبادت نور د ګناه سره هغه نه ویل انسان وي د ګناه کوم ورسره عبادت هم کوم اړه په خوشالي هیڅ کله نه مثال دا څه دی یو انسان دی ورته ډکه کړی دا هغه چې کوم دی نو پیټ وته بره نه دی بس پیټ په روان دی او په روان دی په دې په سوري کړی هیڅ کله به دا باټه نه کوي یا د ایسی کمره ده او د چې کوم دی نو ایسی لګولې ده او روشندانې کولا پړلې ده کمره هیڅ کله یې دا ټول لارې به بندې دا لارې چې بندې کی بیا به کوم دی دا زړه دا داسې دی لکه یو حوض یو تالاب او دا سترګې دا غوږونه دا خوله دا ټولې ورته لارې دا لارې به صحیح استعمالې نو دلته به صحیح اوبه ورځي صفا اوبه ورته ورځي نو دلته به نورانیت پیدا کېږي نو عبادت کې به نور پیدا کېږي زړه کې به خوشحالي پیدا کېږي ذهن کې به په عمل کې به اطمینان او سکون پیدا کېږي او کنه یو لار خراب شو سترګو لاره کنه خراب وګور روان شي په تدریب روان شي بیا وکړه د وګونو لار خراب شو غاني بجاني او ډرامې او فلمونه چې کارونه فیسبوک پر روان شو الله بیا دې کوم دې کار خراب لږه خراب کا خپل باندې غاني او رسول خبرې او تنزل یو هغه ویناګانې چې د جګړې او د فساد دي خپل باندې بدل خراب لکه باندې فساد پیدا کیږي ګرنه باندې نور هغه چې کوم دی ختميږي بهر د ګناهونو ډیر زیات نقصانات دنیاوی نقصانات یې ایسي وای سمنه بیماری پیلشن پریشانی نن سبا چې ټول دنیا کې عام دي او خلک چې کوم دی هغه پریشان دي څوک چې تعویذونو والا پسې ګرځي څوک عاملینو پسې ګرځي څوک ملایانو پسې ګرځي څوک مفتیانو پسې ګرځي څوک یو پسې ګرځي څوک بل پسې ګرځي چې زموږ ذهن کې سکون راشي کله کې اطمینان راشي دې یو علاج خاص ګناه بس آسان په خپل باندې آسان دي لیکن ګناه په بدل
دا چې کوم دی نو هغه ګران دی د دې وجې نه خلک قسمه قسم حربې استعمالوي ګناه نه هغه چې کوم دی ځان نه مونږ ژوند مکمل هغه د شریعت مطابق شي داسې ژوند مو جوړ شي چې بس هر وخت الله تعالی سره ملاقات ته تیار وي مولانا عبدالحق صاحب رحمة الله علیه زموږ شیخ دا دارالعلوم حقانیه بانی د تمام علماء سنت او د سردان هغه به وایي چې لا بل نو ډېر صفا به ډېر زیات صفایي سره او درې ورځې پس به وایي خامخا مې چې تاسو کوم حضرت تاسو ډېر زیات صفایي کوئ او ډېر صفا جامې او صفا لام او صفا ځان تیاروئ هغوی فرمایي چې سبا مې بل لام کې اوس نه تیار هر وخت به مرګ ځان تیار هر وخت انسان دا مرګ مخې ته راولي نو په خپل باندې مرګ نه هیر مرګ داسې هیر نه دا مرګ ذکر هم څوک یې باندې خبره باندې دا مرګ ذکر د قبر ذکر د ذلکدن ذکر د حشر ذکر هم په باندې لګي بیا باندې کوم دی او تیارې څنګه بهرحال د ګناه نه انسان ځان بچ کړي د دنیا تمام نقصانات له انسان محفوظ شي د آخرت نقصانات له انسان هغه محفوظ شي الله دې تاسو د ګناه نه محفوظ کړي الحمدلله ولا عقبة للمتقين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء